اطلینار کمپنی چې دا د عوامو سره مذاق شروع کړی دی. که سیګنل وګورئ سیګنل هم بیکاره، که ټلیفون تاسو کوئ نو په ټلیفون اکثر خبرې نه کېږي. دغه شانتې ډیټا به ته راوالې کله کار کوي او کله نه کوي. اوس یو ځای کې سیګنل نه وي سړی وایي زه صحیح ده، خو کله به دغه ډیټا کار کوي او کله به نه کوي. اوس یو څو ورځې مخکې چې کوم فري پیکج ویلو، فري پیکج ځینې کسانو راغستی و، دا سټار 345 سټار 186 هش چې دی دا به تاسو میلاو کړو نو د 3 میاشتو دپاره به تاسو له فري پیکج درکړو. فري پیکج به یې درکړو، تاسو ته به یې ښه خو ستاسو موبایل چې دی دی به هم کار کوو. کار به یې کوو چې په هغې کې 45 جی بي وه. دغه شانتې ملټونه پکې وو، آل نیټورک منټ پکې وو، او دغه شان ټیلنار ته چې منټونه دي هغه پکې هم موجود و د 3 میاشتو دپاره. خو چې یو څو ګنټې تېرې شوې نو هغه پیکج چې دی دا ختم شو. هم د عوامو سره واده وکړي، هم عوامو له یو شی ورکړي او هغه دې بیا کټ کړي. دا خو یو عام کس نه دی، دا خو یو غټه کمپني ده او د عوامو سره چې دی دا قسمه مذاق چې دی دا کوي. نو په دې باندې به اعتبار څوک څنګه وکړي؟ بل ډله کمپنۍ چې دی دا سالن سات پاکستان په کنټرول کې ده، لکه هغه سره ټیلنار والا چې دی هغه په خپله تللی دي، خو نوم یې خالي ټیلنار چې دی دا پاتې شوی دی. خو بیا هم د عوامو سره مذاق چې دی دا شروع کړی دی. نو د دې خلاف اواز اوچتول پکار دي، د دې خلاف چې دی ایکشن کول پکار دي. عوام چې دغه کار کولی شي د دې نه بایکاټ وکړي. بایکاټ کول پکار دي ځکه چې د عوامو سره ټایم په ټایم چې دی دا مذاق کوي چې تا پیکج ورکوم نو پیکج واپسې کټ کېده چې دی دا د دې نو کول پکار چې ته واپسې راولې او پیکج چې دی دا کټ کړې. دا خو عوامو څه به دوکه نه ده راغسته، خو ستاسو د طرفه چې کوم کوډ کوډ والا چې او بل لا که ستاسو په سیسټم کې مسله راغلي جو سړی وایي زموږ په سیسټم کې چې دا مسله راغلې د هغې نه وروسته چې دی څه خبره یې هم نه ده ورکړې او پیکج چې دی هغې د خلکو نه دغه شانتې چې دی دا کټ کړی دی.